بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی غوښه او وینا حرام مول سره زیوت شوی یعنی حرام مول خړلې وي اکثر وینا زیوت شوی یا غوښه بدن ولا زیوت وي اغا جنت ته نشي تللا اغا د جهنم قابل لا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد و فرمایله چې کوم سړی یو مسلمان باندې داسې خبره تهمت ولګي چې هغه خبره هغه کی وینا نو الله تعالی دې تهمت لګونکو خلکو لپاره جهنم کې داسې زوی مقرر کړی سازو کې به د جهنميونو خلکو وینا پیپ جمع وي سړی یا ښځه ته چې باندې د زنو کولو تهمت ولګي دنیا کې هم شری سزا دا غیا چې د خلکو په مخ کې د غاسل دوری وېری شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم سړی یا کومه ښځه څه غلا وکړي اې د وردوړو د خیلوس پنجې کې کار کړل شي دغه دغه د کرتوتو بدلې کې به تور سزا د الله په طرف نه مقرر شوی ده. غال ډکو څنګه په لیارو کې یا په ابدایو کې لوټ مار کوي او د چوم مول خلی که هغه و مړ کړل شي هم دا خو دنیا کې دغه سزا ده څه دی وخت بعد شو دغه لوس خپا کاټ کی او قتل لیکي که خواخی پنسی دی ویر کی او خیټه دی ولا کوم دغه دی نزی سره وتیری صدو په ټپیدنو باندې دی روح وزي او درو روزو پرې دی پنسه زو کې کېړای پریګ دی څه خاله کې وګوري الله تعالی د مو د سوغلین وستی لوټ مار نه د مو وستی صورت سنگین جرم ده د غلا او د ډکو دنیا او آخرت اردوړ خراب دي. میراث هغه مول او هغه اسباب تیر شي چې کله یو سړی مړ شي او دا خپل ورثونو ته پریدي. بعض مسلمانان په دې کې خځو ته حق نه ورګي یعنی بچی شوي خځه شولا غرض داغه د خځینه مراد سړی خځه نه د مراد خځینه مراد کغه خور ده که مور ده دا خځونه مراد ده تاغو ته مو حق نه ورګو اندوانو په شون دی وده کې یا وده په موقع باندې هغه ته سمو چی شویر کوی دي لپاره تیرې بس آینده کې میراث نه خلاص وو مو مندانو من کو دا ډیره لوی حق تلفی ده او دا دی الله او دی رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت ده. الله تعالی فرمایي چې کوم سړی الله او دی رسول صلی الله علیه وسلم خبر نه مني او دی الله تعالی قانون او ضابطونه وزي نه الله تعالی به دا خلک جهنم ته داخلي او په دې کې به همیشه دی پاروي او دا به ذلت سره مړول شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعض خلک اټول عمر دی الله تعالی عبادت کوي لیکن د مار په وخت کې میراث کې ورثونو ته پورا میراث نه ورګي داسې خلک بسی د جهنم ته سي. یو څه تل په کو دي کوم خلک خپل ورثون کوم حقدار دي میراث کې مول نه ورګي الله تعالی به دا جنت کې به دغه ته زوی نه ورګي. کوم څه نیک بندگان دی الله تعالی او دی رسول صلی الله علیه وسلم دا حکم غني ناغو ته پکور د څنګه میراث مول تقسیم کی او حصہ دار ته پورا حساب ورکی او دی الله تعالی دا خلکو بری کې دا حکم د کوم خلک دی الله او دی رسول صلی الله علیه وسلم حکم ونیسی الله تعالی په آخرت کې دا خلکو ته جنت ورکوي او دسي بغونه ورکوي چې غلوندې به نهرونه وي هغه کې به دغه همیشه دي پر یو دا ډیره لوی کمیابی ده. هر مسلمان لپاره په کومه څنګه دی الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمانی نه زون وسدي ځکه دی الله رسول نه فرمانی دا جهنم خستل دي او جنت نه زون ورې کول دي. نن مسلمان خاص کر پښتون هغه په میراث کې ورونه خو شریک وي خو خیان دی به میراث نه وبسي
هغه ته حق نه ورکړي الانکه شریعت دغه ته پورا حسابي کړی دا الله جل شانو یشود فرمایي څوک خلق دی مونږ فرمانی وکي نو تاسو یغه طرف ته ماټی ټیږي یعنی هغه سره یغه خبره ما منه یعنی کافرون څوک دي زکه هغه به جهنم ته ځي به تاسو ته هم جهنم ملويږي مطلب دا چې مسلمانانو تاسو د ایمودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ما پرې ده تاسو د کافرونو او د فسقونو طریقه ما اختیاروي ورنه تاسو هم د جهنم ولا خوان سکے حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د کوم قوم طریقه اختیار کی هغه به مغه قوم سره رچیږي لکه نن سبا ودونو کې ډلونه دا بالکل د اندوانو طریقه ده ګیره کلول د بالکل کافرونو طریقه ده خزي پرده نه کوي بالکل د غیر مسلمو طریقه ده عایشی فحشی زنو شراب دا بالکل دی غیر مسلمو طریقه ده دا طریقې نن مسلمانانو خپل کړي قیامت پر ځبدا خلک بالکل کافرونو سره چیږي او موږ غوندي به سزا ته ملويږي دا خبرې مو ته وړي لګي خدای کې نن څډيري سخت خبرې دي نن په دې دنیا کې مو ته دی پاتې نه لګي خېدي به پاتې قیامت پر ځي لګي عمومي طور باندې مونږ جوان مسلمان ځوانان بډاګون خوش کرنن سبو دغه هم ګيري غلې اعلان کې دا ګيري کولول یقیني ته سخت غونو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو مشرکانو سره مخالفت کوي ځکه چې مشرکانو وبریتونه ستر پر دولو ګيري به کولولې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ګيري سترې پر دې به بریتونه وړکوي یا کلوي نن مو نوجوان مسلمان د اټول مشرکانو د کافرانو د اندوانو طریقې مخبلي کړې دي نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چوکو د اچو طریقه خپلې قیامت پر ځي مو خلکو سره چیږي نه او خلکو دا سزا ملويږي جهنم ته بچي الله تعالی دونه کی سموت سلوړ نشو دیو جن ډور کول پکور دي زنانا خپل زنونو وستی دي اندوانو طریقونه او نرینا د خپل زنونو وستی دي اندوانو طریقونه زکه څنګه حکومت طریقې خپلې کړې دي یغونو منا خبري یغونو منا چال چلان یغونو منا شکل او صورت جوړول یغونو منا دي زندگی او مارګ څنګه یغول مرګونه دي یغو څه په مرګونو دي چې مغانو رسمونه ریواجونه واده کې د کوم رسمونه ریواجونه دا ټول د غیر مسلمو طریقې دي او عبادت او معاملاتو کې عادتونو کې دا ټول مو دغه خلکو طریقې کوي دین زون ستل پکور دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې بهر یو سړی هغه حالت کې چې ګول شي چې کوم حالت کې دوه مړ ده بس کده سي حالت کې مړو څه دوه فسقو به د فسق په حالت کې چيږي فسق ګناه ته لشي چې کوم سړی ګناه وکي کغه خزي کړی دا کسړی کړی دا قیامت پر ځب مغه حالت کې چيږي او بل د اندوانو سره مو چونکی پتی کېدل شي دي هغه دی واجب نه وسای مو مسلمانانو کې پاکستانیانو کې خاص کر پښتنو کې دا یو ریواج پوتې د زمو ایواخه د خوند مرشي هغه مو د سوڅ کونډه وته مو دا عیب غنو چې دی ود مو څنګه وکړو دا عیب غنو چې را دای پلو کو ته څنګه لوړ شي عقل مو څه دا خبره نه مانی الانکی د کونډي خزینې کو خوشاله سره کول پکور دي الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم عیب نه دی ګڼل پکور دا به منې نشنی دا او څه به دیغه سزا جهنم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سوره خزیدي سوره بیبیونی دي حضرت عائشه رضی الله عنها الوا هغه ټولي صرف عائشه رضی الله پیغلوا یعنی هغه کونډه نه وای هغه ود نه شو بکی نور ټولي زګمی کونډه وی یا چو یو خوندو یا هغه چو دوا خوندون وو یعنی یو وفات بلې کړه بیان بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي وا نو الله تعالی د موتسو دغه شون وسدي زنن مو کورونو کې خپل خزي څکومې دي کومي کونډي په کورونو کې کینو او عیب غنو څنګه ود کو به ویل خلک بسي خلکو بسي سو او الله رسول صلی الله علیه وسلم ته نه ګورو ایوا خزا ډیره نیکوا بوډه امر په واخ کې خزي جمع کې غوته نسیت کولو څو خیاندو لونو یو څته خپل کومه خزا کونډه کور کې درپوت شي هغه نه کو ضرور کې هغه شرم دی واجینا څه خیال نشي او تاسو دا شرم غنئ څنګه مو د خزه ودغو د خلک بسي او الله تعالی حکم مو نکو پورا حالانکه بهتري دا غي کومه خزه کونډه شي هغه ود کول پکور دي زکه د سمندر په دې ډیر مشکل حالات کې مو تکلیف تیر کړه دا موزه غختله چې مو ود کړوا او
خو موډي مشکل سره دا وخت ټلو دی کوم کوندون ولا واخذا خو یو څه سزد الله تعالی فضل او کرم سره دینه بادشونه سمو خپل زون او خپل مخ مچو سره تور نګړلو ورنه حلو ډیر مشکل وو وخت ول ډیر مشکل وو نو زه دا امید ستو صبح خبره وره خو په بنو بنو دی باندې پورا عمل کې او تاسو غوو سه په دې خبرې باندې لا اله الا الله محمد رسول الله خطي زو سره ویلو او به دې دنیا نه لوړله یعنی دې دا معلومیږي چې زنانا څکل کونډ شي هغه ته دا وخت ورول ډیر مشکل وي هغه ود کول پکور دي هغه نکوه کول پکور دي لکه سړي خزه وفات شي هغه به بل ود کوي یعنی چې خزي خوند وفات شي هغه بل چته په نکوه باندې ورکول پکور دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دی مو هغه سنت امت کې یعنی هغه ختم شوی هغه شم دی کول دي ته به دي سلو شهدا او اجر ملويږي دیو اجنه مو ته صدا پکور دا سموته سو د خبر ډیر زیات اهتمام وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی خنګرونه لوندې پچی ټیټی ستی دا سړی به جهنم دسی پچا یا پینټ ولا کومي پچی دی یا لان کوم خلک وای هغه خنګرونه ټیټ ستل دا خلک به جهنم دسی زکه دا تکبر دا او تکبر ولا خلک به جهنم دسی او چې دی الله تعالی خبره نه مني رسول صلی الله علیه وسلم خبره نه مني یا به هم جهنم دسی او دا دسی دروانی ولا حکم دا نن مو مسلمانان نوجوانان خوش کر خنګرونه لوندې پچی ټیټی ستل یا پینټی چولی ټیټ ستل یقینا صدا ډیره د نقصانی خبره ده او د دې وجه نه د سینې موږ ته جهنم ته لوړ نشو خپل پچی چګي ستل پګوري البته خزي خپل پچی خنګرونه ټیټی ستی بالکل پکور دي زکه چې دغه دی پر دا عورت ته خپل خفي پټی ستی نرینا سړي دی پر دا سنت ته هغه خنګري رمن ستی او خنګر نه پوسه پچی ستی خلک دا پوزیشن غني دی دنیا څه پوزیشن دا چوک بچی انوم دیر کی یا چوک بچی شدیر کی او ته پور کی څه ملو شي څه پچی د چګوي او یا به تاسو نقصان ملو شي څه پچی چګوي نو خو سنت په کم از کم ادا شي الله به رضی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت په ادا شي جنت کې به تدریجی ملو شي دې وجه په دا خبر باندې الله په مستعمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.